ابن کثیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول نقل کرے رہے آغا فرمائی وی دا متقین آغا خلق دی هم المؤمنون الذین یتقون الشرک بی ویعملون بطاعتی وی دا متقین آغا خلق دی چی زان بچ کوي دی شرکیاتنا زان بچ کا دی شرکنا نو تقوی بی دی تاثل شی ویعملون بطاعتی او دی ما پتا بیداری باند عمل کئی ما یعنی اللہ چکم حکم کڑے رئی نو متقین سان آغا خبر منی پا آغا طریقہ جونتے روی بحث نہ کئی نفس دخل نہ ور کئی ماحول نہ اثر انداز کئی بلکہ سوچ و فکر دار ہے اللہ میں رب دے اللہ چی تم فرمائی پمن و عن سب منم ہم واغی تبس سرت خپل تسلیمو داد متقی تعریف ابن عباس کرے رہے چاہ کرے رہے ابن عباس صحابی کرے رہے صحابی فرمائی متقی سوک دی پرہیزگار انسان سوک دی یعنی چه زان بچ کوي دی چشی نه زان بچ کوي دی شرک نه زان بچ کوي او دی اللہ رب العالمین چه کم احکامات دی دی آغی مطابق پلا زندگی تیروی اللہ فرمائی ہدل للمتقین دا قرآن کریم دی متقیانو پرہیزگار خلقو دی پارا ہدن کلکوالے دے کلکوالے دے اللہ اکبر کبیر داغا تقوی بارک اللہ تبارک و تعالی کلا کلا حکم کئی بندگان اللہ اللہ فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے مومنانو اتقوا اللہ زان و ستیتاسو زان و ستیتاسو دی اللہ دینا فرمانیونا اتقوا اللہ زان بچ کی تاسو بیاد تقوی مراتب دی مختلف قسم لا علماء فرمائی دی طولنا ادنا مرتبہ دادو چیو سڑے دی شرکیاتو نزان بچ کی شرک نکی او دویم مرتبہ دادو چی کم حکمنا اللہ رب العالمین کری دی آغا منل او دی کمو کاروننا چی اللہ من کری دی آغین زان بچ کول دی دویم مرتبہ شوا او دریم مرتبہ اعلی مرتبہ داوا چی دی اغو کارونو نام سڑی زان بچ کی کم کارونا چی متشابہات تی کم کارونا چی دی شبہات والدی دی آغینہم زان بچ کی امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی قول نقل کئی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابن عباس فرمائی من احب یکون اکرم الناس فلیتق اللہ کم یو سڑی چی دا خبر خوخوی چیز پا خلقو کی دی طولو نا دیر عزت من جوڑ شن فلیتق اللہ داغا انسان دی اللہ نا تقوی اختیار کی داغا انسان دی اللہ دی نافرمانیو نزان بچ کی اللہ فرمائی لی دی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ فرمائی بتاسو کہ اے انسانانو دے ٹولو نا دیر عزت والا آگا انسان دے اتقاکم چپکی پرہیزگاری ڈیروی پرہیزگاری سمانا داس پقربان دی خطل ندی آسانا خبر حضرت عمر فاروق نا صحابی تپوس کی حضرت عمر تپوس کی دی تقوی پبارکی چی تقوی تشیتوی آغا صحابی پلندو الفاظو جواب ورکوی عمرہ کلا پدا سے لار دی مزل شوئے رئی چی پاگی کی کروی غنیوی اے عمرہ حضرت عمر فرمائی چی چلانا چو کرت میں پاگی مزل شوئے دے صحابی فرمائی طریقہ کار دیسوی وہ اخپل لباس را غن کم اخپل صادر و پیزار را غن کم اسنا چاگو اس رخخ نشی ونن خلے آغا صحابی فرمائی بسم دا مراد تقوی دے
د تقوا معنا دا چې خپل زندگی تیروا دا نه چې دنیا در باندې الله منع کړی وي خوراک سکاک در باندې الله منع کړی وي دغه سه خوشحالي کول پتا الله منع کړی وي دا سه نه دو لیکن خیال کوای بندہ اے بندہ خیال کوا قدم قدم پہ اللہ کا حکم سامنے رکھ کے آگے سفر کرو کلچ اللہ رب العالمین احکامات تولا را لگلی دی دے ہر یو وقت سرا مناسب اللہ حکم را لگلے دے اللہ حکم مناو دے اللہ دے نافرمانیو نزان بچ کوا نافرمانی مکوا دے اللہ کاغا پا ہر یو شکل کے دے حضرت ابن عباس فرمائی څوکم چې دا غواړي چې ز په خلکو کې ډیر دی عزت والا شم فلیتق الله تقوا دی اختیار کی ومن احب ان يكون اقوى الناس فليتوكل على الله او څوک چې دا خبره غواړي چې ز دې په خلکو کې ډیر طاقت والا شي نو پکار دی چې باور صرف په الله کې حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے تقوی ببارکی فرمائی تقوی تشیدوی وی التقوی ترک الاصرار علی المعاصی و ترک الاغترار بالطاعات تقوی دغه توی چې یو سړی همیشواله نه کوي په ګناه یو ګناه دې نه وشوه استوبو بس دا نه چې ته بیا هغه ګناه کوه بیا هغه ګناه کوه او کما نیکی چه کوي کموز دی کا روجوی کا زکات دی کا تلاوت دی کا ذکر دی کا دی علم خدمت دی کا دی دین خدمت دی خبردار چه تا غرور دی نونشی تکبر دی نونشی لوی دی نونشی یا رز خدا سے عبادت گزار مولا اللہ تمرا مرتبہ رکھڑی اسنا چې دا تکبر او غرور د نوشي بلکې خپل ځان په خلکو کې د ټولو نه کمزورې ګڼا الله امام واقدی رحمه الله د تقوا په باره کې فرمایي چې تقوا دغه ته ویل کې چې د حق د پاره خپل پټ حالت مزین کی لکه څنګه خپل ظاهر خلق لا خیسته کوي چې کله سحر شي یو الک یو ځوان دغه معاشره موز به نه کړي حالانکه امام الانبیاء فرمایي د سحر موز چاون کړو نو شیطان داسې مسلمان لا په وخت کې متیاز کوي بد شکلا بد صورتا بد حیعتا نو بیا چې کله شیشې ته ودرېږي په بد حال وي نو د خلکو د پاره خپل ظاهر درستولو کوشش کوي مخ بینځي ویښتو برابروي لباس ښایسته کوي خپله بدبویي په عطریاتو باندې خوشبوداره جوړوي لکه څنګه دې دغه ظاهر ښایسته کړو همدغسې خپل باطنم الله له ښایسته کا ټولې مسلې به دې الله حل کوي تقوا دغه ته ویل کی تقوا د پیغمبر په طریقه ژوند حدیث کی دی اگرچہ اگر حدیث کے سندن کلام شتا لیکن نور شواہد شتا ابن ماجہ نقل کئی دی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر فرمائی کہ نبی علیہ السلام فرمائی لی دی مستفاد المرء بعد تقوی اللہ خیرا لہو وی دی تقوی نباد یو انسان یو سڑی غٹ خیر ندی حاصل کرے پا بلت شکی من زوجت صالحت دی صالحہ دندارا تابدارا بی بینا دی تقوان بعد بہترین شیکتا تا ملاوی دیشی نو آغا صالحہ خزوی دندارا صالحہ سمانا امام الانبیاء فرمائی ان نظر الیہا سرت ہو کلچ خاون خزیتا اگوری نو داغا خزویتا دی خوشحالی اظہارو کے وَإِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ
او که خاوند ته حکم کی چې فلانه کار وکا نو چون چرا پکې نه کوي اطاعته هغه خزا دې خپل خاوند تابعداري کوي او کچری دغه خاوند یو قسم وکړو چې داسې کوم و ان اقسم علیها نو دغه خزا دغه خپل خاوند دغه کار په پوره کولو کې د قسم نه بری کوي و ان غاب عنها او کچری دغه خاوند ته غائب شي لری په سفر ته چې تلور شي حافظته فی نفسه و فی نفسها و ماله دغه خزا دغه بیبي د خاوند عزت خیال ساتي د پردې خیال ساتي د خپل عصمت خیال ساتي خپل زیب او زینت او محاسن بل چاته نه خي دا صرف د خپل خاوند امانت غني او مال چې کم خاوند وته پرې خي د هغه مال هم حفاظت کوي دا سه خزا چې چاته ملو شي پیغمبر فرمایي د تقوا نه بعد د ټول نه ډیر خیر په دغه خزا کې ده نبی علیہ السلام فرمایي چې دنیا خو ټول دغه سه متاع دی متاع او په دغه متاع کې د ټول نه بهترین شی نیکه خزوي وخير متاعها المرأة الصالحة نیکه بیبي نیکه خزا چې هغه د خپل خاوند سره ژوند د هغه د خوشحالي او د سکون د پاره تیری او که خپل ځان لا خزا خپل ځان لا کور کمانډر شي او د خاوند په خلاف داسې خبره اگر اوچته کی چې خاوند په مغرب روان دی دا په مشرق روان دی بیا زندگی سمون نه خوري بیا ژوند مزو نه ژوند کی هغه لطف نه هغه الفت نه هغه محبت نه او په شریعت کې الله تبارک وتعالى پاور سړو لور کړه پاور چاله ور کړه چارج اللہ چاله ور کړه دے سړو لور کړه دے اللہ فرمای الرجال قوامون علی النساء نارینا هغه ولاد دی مطلب نگران دی بچا په زنانو نو زنانه به خپل طبیعت دی نارینا یعنی د خپل خاوند مطابق جوړي الله دغه خزه بچ کی دی شي د آخرت دی جهنم دی وونو ته پیغمبر احادیث چې وګوري زې په زې بدغه زئی په دا خبره چلا کوم دا زکات زنانو په زین کې دی چې جنت په منځونو کې دی جنت په رجوع کې دی جنت په صدقو کې دی دا ټول خبرې وي ته یاد وي کچې دا هسپتال لدی کور والا بوتلا نو چې مخکې نه به دي ځان سره دا یو موټی پیسې راغستې وي سل یو نیم سل نو چې د جمعات چاند وي هغه به اچي که فقیر راغلو هغه به ورکوي چلا زړونه نرم وي اے الله بندا دا هم دینه کې کار دی خو دې هغه نمخ کې یو بل دینه کې کار او چې هغه د خپل خاوند تابعداري وا هغه د زندگی کې د شرم نخکاری پیغمبر فرمای المرأة اذا صلت خمسها کلا چې خزه پنځه وخت مونږ فرض کړي او صامت شهرها او هغه خپل د روزي فرضي میاش روزه نسی او بیا پیغمبر فرمای واحسنت فرجها او د خپل عزت خیال ساتي عصمت خیال ساتي واطاعت بعلها اخر کی څه فرمایي پیغمبر اخر کی پیغمبر فرمایي چې د خپل خاوند تابعداري کوي نو الا فلتدخل من اي ابواب الجنه شاء دې چې د جنت په کومه دروازه خوښوي جنت لدنه نه وسی نو عجیبه غوند کار دی معاشري د جنت په کارونو کې یو کار وي ته پته وي دی بل کار وي ته پته نه د موږ پته وي ته چې په موږ جنت ملاويږي او په دا پته وي نشته چې د خاوند په اتباع کې ا دوا اورا زنانه ولا تقوا او پرهیزګاری او دینداری دا په نور او عبادتو کېږي خو نیمګړي پوره کېږي الله چې د خاوند اتباع وکړي د خاوند اطاعت وکړي وورا یو زنانه موز کوي نفلی دومره اجر او ثواب پکې نشته لکه د خاوند یو خدمت ته چو هغه کې اجر ډیر او روزه څنګه عبادت ده نفلی روزه چې زنانه نسی دی هغه نه ډیر اجر په کوم عمل کې ده
د خاوند په خدمت کې دی د هغه په اطاعت او تا نفلی روزه کا خزي نیولې وي او خاوند ته وایي چې تعالی چا ویل چې روزه دی نیولې یمو چې دا دومره خدمتونه لګيږي ما ته کا روزه به ماته شریعت وي روزه به ماته وي زنانا روټي په خوي په تنور کې او روټي سوزيږي خاوند دوی چې دل تراشه او ته یې چې په مړی موړ شي اول خو دغه توفه ورولګي دا توفه وخلا ول چې د خلل کوم دغه الفاظ ته لعن طعن وي په مړی موړ شي دغه روټي مې لګولې چې دا په خاصي ډیر به شم څه چل شوی څه دنیا ورونه شو څه چل لای څه قهر واله دا طریقه ژوند په دا طریقه سميږي مونږ له زور ور کړه رجول له زور ور کړه تسبیح سره 500 په زید 1000 والا لګیای وظیفه لا زرا ظالم چې دی لا اله الا الله او که خوند ته پوښتنه وکړي نو خوند ته خپه دی غني یاد لرا خوند چې ونه بخي په دغه نور عبادت ګور نه ماف کیږي او دا د پیغمبر د حدیث مطلب هم دغه واطاعت بعض نو د خی خزي صالحه نیکمله خزي ملاویدل پیغمبر فرمایي د تقوا نه بعد دا د ټول نه لوی تحفه دی الله نه غواړي چې داسي بیبي الله دې کی چې هغه بیبي صالحه نیکمله او تابعدار